رسول الله مبارک د سیرت نزتا ستنن دا غیو یو مبارک سفر او یو حیران کن سفر اغاز استاسو مخیتا قدم اللہ تعالیٰ پا قرآن مجید کی فرمائی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله پاک دے غزاد د هر عیب نه چې د شپې په یو لمحه کې خپل بندا هغه خپل ځان ته وباله او دو الى المسجد الاقصى د مسجد حرام نه د مسجد اقصا پورې بارکنا حوله چې دغه مسجد اقصا نه مونږ ډیر زیات غیر چاپیرا برکتونه خودلی دي او د صد پاره بللو لنوریه من آیاتنا چې مونږ د خپل نشانات وخایو خپل نخ او توخایو او دای بیا خپل امت ته داغي ذکر کوي انه هو السميع البصير الله تعالی فرمایي چې زلیدون کما او زه اوریدون کما د رسول الله مبارک دا سفر څنګه وشو تاسو ته زنن د مختلفه قسمه بتا سو اوریدلی کتابونو کې علماء کرامو ذکر کړي د دا واقعیا او دا سفر مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم چې په مستندو کتابونو کې او مستندو روایتو سره دا سفر منقول دی نو کوشش په ان شاء الله زدا کوم چې تاسو ته هغه ذکر کوم او تاسو مخه ته وړاندې کوم رسول الله مبارک د ام هانی پکور کې ودو آرام فرمایا ام هانی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خور وا او د رسول الله مبارک د تر لور وا او د تر کور چې کم دی هغه مونږم داسې غنو لکه خپل کور چې څنګه داسې لکه نه ده د تر کور ته خلک خپل کور وای کنه هغه حرام آرام فرمایه په دغه کور کې د شپې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام راغی او کله چې دا راغی نو په داسې انداز باندې راغی چې د چت د طرف نه راکوز شو د چت د طرف نه په دروازې باندې رانغی دا چت چې کوم نه دا وته کولاو شو دا وته وشلید او جبرئیل امین د رسول الله مبارک مخه ته راغی حاضر شو نو په دې چت په دې شلیدلو کې او د چت نه په دې راکوزیدلو کې هم دا خبره پرته ده علماء کرامو دا خبره لیکلې ده چې دا د دې خبرې تاکید کوي الله تعالی خپل محبوب رسول ته دا ظاهر کوي چې ګوره دا سن آشنا خبره نه ده الله تعالی ډیر عجیب کارونه کوي او د عجیب کار نه یو دام دی چې چت وشلید پتا باندې نه دوړي رااله پتا باندې نه خاور رااله او هغه کې چې کوم نه یو فرشتہ راکوزه شو ستا خواته ودرې دا د الله تعالی قدرت ته او په مختلفه قسمه انداز باندې الله تعالی خپل قدرت خلق ته خي د دې واقعي چې دا کله شوی دا مختلفه قسمه علماء کرام او فقهای کرام او محدثین کرام په دې کې خپل رائے قائم کړی دي خو مستند رائے چې کومه دا هغه د مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه هغه په سیرت مصطفی کې هغه لیکلی دي دا چې دا واقعیا د نبوت په لسم کال یا په یو لسم کال باندې راغلی په یو لسم کال یا په لسم کال باندې کله چې رسول الله مبارک ته نبوت د تاج ورپسر کړی شو نو دا غین لس کاله بعد یا یو لس کاله بعد دا واقعیا رونما شوی ده
رسول الله مبارک ته چې کله دی راغی جبرئیل امین او رسول الله مبارک بهر تراويستلو نو چې بهر تراغه نو په هغه ځای کې یو سورلیم راغلی و او ولاړه و هغه ته ویل کېږي بوراق. بوراق د برق نه نه برق وته دی وجه نه ویل کېږي لکه څنګه چې په اسمان کې دا برېښنا ده او دې ته برق ویل کېږي. نو د اسمان دا برېښنا چې کومه ده په تیزی سره راځي او کنه راځي دا په تیزی سره راځي کنه نو دغه شان دا سورلی چې کومه دی بام دا سفر دومره په تیزی سره کاو لکه څنګه چې د اسمان دا برېښنا دا پړق د دې وجه نه دې ته برق ویل کېږي بوراق وته. نو کله چې رسول الله مبارک په دې بوراق او په دې زناور باندې سورېده سورلی پی کوله نو دا بوراق په دغه وخت کې داسې وخوځېد او مستی شانتې وکړه. کله چې دې مستی شروع کړه مستی وکړه نو جبرئیل امین ولاړو. جبرئیل امین په دې ګوته باندې داسې وټومبو دا سورلی دا بوراق چې کوم ابي محمد تفعل هكذا صدر رسول الله مخې ته داسې مستی کې والله ما ركبك احد من فالله تعالی مې قسم وی چې د دینه بهترین سورلی چې کومه ده هغه به چرته هم پتا باندې سواری نه کړ او ته د رسول الله مخې ته داسې ټوپونه وای کله چې او جیب رسول الله مبارکم په بوراق باندې لاس کې خود نو دومره چې داغه لاس ته څنګه اوچت ک نو د بوراق باندې دومره ویره تاریخ وا چې په هغه بوراق باندې خولې را ماته شو په هغه ځای باندې خاموش و. بهر حال رسول الله مبارک مخی کیناس او روسته چې کوم نه جبرئیل امین کیناس او دا بوراق چې څومره به نظر لګیدنه دومره به قدم یې خوده چې څومره به نظر ولګید د قمره به لري قدم کې خوده. سورلی روانه شو لاړ یو ځای پورې څخه طویل سفر چې توی شو دا غینه بعد جبرئیل امین بوراق ته حکم وکړ چې ته ودرېږه سټاپ شه په دې ځای باندې. بوراق ودرېد رسول الله مبارک ته عرض کړي چې د الله رسول په دې ځای کې به 2 رکعاته نفل وکړو او دعا به وغواړو د دې ځای نه به بیا ځو. رسول الله مبارک هلته کې لاړ 2 رکعاته نفل یې وکړو او د هغه ځای نه بیا روان شو. نو رسول الله مبارک د جبرئیل امین نه تپوس کوي چې دا کم ځای وو چې مونږ دا 2 رکعاته نفل وکړو په دې وی ها کذا هجرتو کا دې ځای ته بستا هجرت چې کم دی دا کیږي لا اسرب به وته پاغه وخت کې وي دې ځای ته بستا هجرت کیږي دلته کې مونږ ودرې 2 رکعاته نفل وکړو او دا غینه بعد چې کم دی مونږ مخې ته ځو سفر ته کوو. بیا بوراق باندې کې ناستل روان دي سلک سفر چې ته شو الته کې بیا ودراو بوراق چې کله ودرې دالته کې کوس شو دواړه 2 رکعاته نفل وکړه. هغه نه بعد بیا چې رسول الله مبارک تفوس کوي چې جبرئیل امین دا کم ځای ودا د حضرت موسی علیه السلام هغه وادي سینا دا چې په کم ځای کې موسی علیه السلام د الله تعالی سره ملاقات کړو او د الله تعالی سره خبرې شوې انک فخلغنا علیک په دغه ځای کې هغه 2 رکعاته نفل وکړه او هغه ونه چې رسول د هغه ونی لاندې موسی علیه السلام د الله تعالی سره خبرې کړې وي هغه ونه هغه شانتي وسم هغه شانتي شنه ولاړه سلور زره کال تیر شو خو بیا هغه ونه چې کومه تک شنه ولاړه او تر تازه دا د الله تعالی قدرت دی. او تاسو د دې زراعت والا نه تاسو که چرته وکي نو دا به تاسو ته خامخا دا خبره کوي چې او دغه ونه په داسې ځای کې چې باغې باندې نور نه لګي او دا داسې ځمکه ده چې د لاندې نه دی ته د اوبو او د هغه کومه خوراک چې دا سیلی هغه سیستم ورته هم نشته.
تاسو زراعت والا نه تاسو وګی چرتا نو برته دا خبره کوي چې په کم بوټي باندې په کم فصل باندې نور نه لګي نو هغه فصل ترقی نه کوي، هغه فصل بیا وچیږي او هغه کمزوري کیږي. خدا د الله تعالی قدرت ته د خپل قدرتونو په مختلفو طریقو کې د خپل بندګانو ته ظاهر کوي. کله چې د هغه ځین روان شو دی ولک شانته سفر ته شو الته بیا ودرېد، بیا الته 2 رکعاته نفل وکړو. نو بیا رسول الله مبارک تپوس کوي چې دا کم ځای دی. جبرئیل امین و تعارض کوي چې دا الله رسوله دا د حضرت صالح علیه السلام هغه ځای دی چې په هغه ځای کې کما الله تعالی د کم ځای ته مبعوث کړ او په کم ځای کې وس قبر دی. الته کې 2 رکعاته نفل وکړو، بیا دا غینه مخې ته لاړ، لک شانتي سفر ته شو. دا غینه بعد بیا الته کې بوراق ودراو او راکوس شو، 2 رکعاته نفل وکړو. بیا چې بوراق ته وخاته رسول الله مبارک تپوس کوي چې جبرئیل امین دا کم ځای ودا د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش اغزه د بیت اللحم چې وته ویل کیږي. عیسی علیه السلام پلار نو او بغیر د پلار الله تعالی په دې ځای کې د پیدایش کړ. دا هغه ځای دا مبارک ځای نو د دې مبارکه او د دې حیران کن ځای نو هغه سفر او په هغه کې د دمه په هغه کې د 2 رکعاتو نفل او د دعا غوښتلو توفیق الله تعالی ورک او بیا مخې ته روان شو. او کله چې لک شانتي سفر نور ته شو نو بیا الته کې بوراق ودراو او یو مسجدو داغه مخې ته. نو کله چې دا بوراق ودراو نو د دې مسجد د دروازې مخې ته یو غټه شانتي ګټه پراته و، تیګه پراته و غټه، خو باغې باندې خاورې اغلوي او باغې کې چې کم سوریو هغه بند شو. جبرئیل امین د خپل غوته په سوري کې ورکړه او سورې کولاو شو او هغه سورلی چې کومه هغه په دقه تیګه پوري په دغه ګټه پوري وتړل او مخې ته روان شو، مسجد ته ننوت. کله چې مسجد ته ننوځي نو په مسجد کې ګڼ شمیر خلک ناست او انتظار کوي. ګڼ شمیر خلک ناست په مسجد کې او انتظار کوي. د الله رسول تپوس کوي چې جبرئیل امین دا خلک څوک دی او دا د چا انتظار کوي، ولې وجه صدا وی جبرئیل امین زده لاس نونی وما او مخ کی صفته بوتلم. مخ کی صفته چې کله بوتلم نو ما وتوی چې څنګه دا د چا انتظار کوي. اوس په زما ذهن کې داو چې اوس په سوګ راشي هغه به مخ کی شي امامتي به وکي او بس بیا بزو. وی اذان شروع شو، په دغه دوران کې کله چې اذان ختم شو نو جبرئیل امین زده لاس ونی وما او د امامت د مصلی ته مخ کې کړ. امامت مصلی ته مخ کې کړم، ما امامت وکړ، مونږ مې وکړ. بعضی خلک چې کوم نه هغه د دې امامت په دې کرسي باندې په دې مصلی باندې چې څوک ناسي هغه خلکو ته ډیر سپک ګوري او د الله تعالی په ذات د قسم خورم چې په دې خبره باندې ماته فخر دی چې د رسول الله مبارک منصب ما راټینګ کړی دی. د رسول الله مبارک په مصلی باندې زه ولاړم. د دین لویه کومه خبره کېدلی شي چې یو کس د رسول الله مبارک منصب راټینګ کی، د رسول الله مبارک په مصلی باندې ودرېږي، د رسول الله مبارک دغه سنت راټینګ کی او په دې ځای باندې ولاړي، نو د هغې قدر چې کوم دی د هغې قدر په خپلو زړونو کې پیدا کوي. ګورئ او په دې خبره باندې ما ته ګورئ د ټولو هر څونه په دې خبره باندې ما ته ډېر فخر محسوس دی چې د رسول الله مبارک دغه لوی مقصد او دغه لوی منصب ما راټینګ کړی دی. رسول الله مبارک مصلی ته مخ کې او رسول الله مبارک چې کله امامت وکړ د هغې نه بعد جبرئیل امین ته پوښتنه کوي، عرض ته کوي چې د الله رسول دا خلک دی وپېژاندل؟ وی نه دا خلک خو ما ونه پېژاندل. وی دا د آدم علیه السلام نه واخله تر عیسی علیه السلام پورې پیغمبران او رسولان دي چې دار اغلی او ستا په انتظار کې او ستا په امامت کې اقتدا وکړه، ستا په امامت کې هغې مونځ ادا کړه. بعضې علماء کرامو په دې کې اختلاف کړی
چې دا روحونه راغلی او کنا جسمونه راغلی او دا سوق نو دا مستند قول دا دی چې الله تعالی د دې روحونو ته هغه شکل ورکړو او دغه مسجد ته راغون شو او د رسول الله مبارک د امامتۍ انتظار وکاو. ټول انبیاء کرامو د رسول الله مبارک په اقتدا کې د رسول الله مبارک په امامت کې هغه منځ ادا ک تحیت المسجد او رسول الله مبارک ته په دغه وجنا امام الانبیاء او خاتم الرسول دا لقب چې کوم دی دا وته میلاو چې د پورا انبیاء کرامو او د تمامو رسولانو هغه امامت رسول الله مبارک هغه و فرمایي. د دینه بعد بیا جبرئیل امین را پاسید او حضرت ابراهیم علیه السلام ته دعوت ورک چې تراشه او یو څو خبرې وکړه تقریر وکړه. ابراهیم علیه السلام چې پاسید نو د الله تعالی حمد او ثنا بیان کړه او په دې باندې زه د الله تعالی حمد او ثنا بیانوم چې الله تعالی ز پیغمبر راولېګلم دنیا ته الله تعالی ز پیغمبر راولېګلم دنیا ته او ماته دا طاقت راک او ماته دا یو خصوصي شان راک چې کله نمرود ز په اور کې واچولم نو هغه اور ماته بردن و سلامه هغه اور ماته داسې نه یخشو او نه دومره ګرم او نه دومره یخ شو چې زه د هغې د یخوالی چې کوم نه هغه محسوسه کم بلکې معتدل شو او زه په هغه اور کې په آرام سره ناسو. د هغه چې کله دا تقریر وکړو دا خبرې وکړې د هغې نه بعد جبرئیل امین هغه موسی علیه السلام ته دعوت ورکړ. موسی علیه السلام راغی د الله تعالی حمد او ثنا بیان کړ او د الله تعالی حمد او ثنا وی ماته په دې باندې ډیر زیات فخر دی ماته په دې باندې د الله تعالی شکر دی چې زه الله تعالی وادي سینا ته کوه تور ته بوتلم او زما سره مخامخ خبرې اترې وکړې ماته دا شان الله تعالی را کړ او دا شان را تر کړو چې کله زما دشمن په ما پسې را پسیو نو بحر قلزم هغه کې چې کوم نه ز الله تعالی ما ته لارې وکړې ز تیر شوم او کله چې زما دشمن راغی نو هغه پاغې کې تباہ ما ته الله تعالی دا شان را کړو تقریر وشو. دا غینه بعد بیا عیسی علیه السلام را پاسې هغه تقریر وکړ چې الله تعالی شکر ز په دې خبره باندې ادا کوم الله تعالی ما ته دا شان را کړو دا الله تعالی حمد او ثنا دی په دې باندې چې الله تعالی دا سه پیغمبر جوړ کړم چې کله به یو انسان داسې چې پاغي باندې ببرګي نو پاغي چې وما لاس راخ کو نو برګي به ختم او کله چې با د چا سترګې لاندې وي پاغي باندې به ما لاس راخ کو نو دا غي سترګې بروغي او کله چې وسوګ مړو دا غي خواته برالم نو هغه باندې ملاس راخ کو نو هغه مرګ به ختم شو به بیا ژوند شي. دا شان دا طاقت الله تعالی ما ترا کړو. داود علیه السلام پاسې دا داود علیه السلام د الله تعالی حمد او ثنا بیان کړ او وی چې ما ته الله تعالی دا قدرت را کړو دا شان را ترا کړو دا طاقت را کړو چې مضبوطه وسپنه به اما پلاس کې ونیو نو هغه چې ما کګوله هر طرف ته هغه شانتي باغه کګیدا او بیا دا دعوت چې کوم نه بیا جبرئیل امین حضرت سلیمان علیه السلام ته ورک جبرئیل امین سټیج سیکرټری دی دعوت ورکي. سلیمان علیه السلام راغی هغه تقریر وکړ وی چې الله تعالی ما ته دا شان را کړو چې دومره لوی بادشاہت را تر کړو چې زما تخت په هوا کې ګرځیدو او زما په هر یو سیس باندې په پیریانو انسانانو په هواګانو په هر د دنیا په هر یو سیس باندې زما حکومت او زما بادشاہت دا شان الله تعالی ما ته را کړو. په اخر کې جبرئیل امین رسول الله مبارک ته دعوت ورک او رسول نور پیغمبرانو په دې کې تقریرونه وکړو. په اخر کې جبرئیل امین رسول الله مبارک ته دعوت ورک. جبرئیل امین چې رسول الله مبارک چې کله راغی نو وی د الله تعالی
صفات بیان کړو، د الله تعالی حمد او ثنا بیان کړه، او دا غینه بعد دا خبره وکړه چې الله تعالی ماته دا طاقت او دا شان راکړی دی چې نن ما په دې مسجد اقصا کې د تمامو انبیای کرامو او د تمامو رسولانو امامت هغه وکړو. الله تعالی ماته دا شان راکړ او دا شان ماته راکړی دی الله تعالی. دا یو خاصیت راته راکړی دی چې د ټولو امتیانو د تمامو امتونو نه مخکې بس تا امت چې کوم نه هغه جنت ته ځي. او ترڅو پورې چې د رسول الله مبارک شفاعت نه کړي، شفاعت کبرا نه کړ، نو تر هغه وخت پورې به د قیامت پر ورځ باندې حساب کتاب نه شروع کی. نو دا شان چې کوم دی دا ماته الله تعالی را کړی دی. او دا سفر وته الله تعالی د طائف کې چې کله پر رسول الله مبارک باندې هغه سخت تیر شوي او د هغه ځای هغه سردارانو رسول الله مبارک قبول نکړ، د رسول الله مبارک ویني مبارک توی شولې او د هغه ځای نه واپس شو، نو په هغې باندې رسول الله مبارک ډېر زیات خفو، زړی خفو. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمای ان مع العسر یسرا فان مع العسر. الله تعالی د یوې سختی چې کله په انسان باندې راشي د هغې سختۍ نه بعد دی الله تعالی د انسان ته بیا راحت ورکوي، سکون ورته ورکوي. دا د طائف د سفر هغه مداوا وه الله تعالی ورته د سفر معراج په شکل کې رسول الله مبارک ته ورکړه. او هلته کې د طائف په سفر کې الله تعالی ورته فرمایي چې د طائف په سفر کې ته 2-3 سردارانو نوې قبول کړي، او نن په دې سفر کې 1,40,000 زیاتو کم پیغمبرانو ته قبول کړي. په تا باندې چې کوم نه هیڅ خبره نشته، ته په دې باندې افسوس مکو. اگر چې الله تعالی هغه طائف هم بیا رسول الله مبارک ته ورکړ، نو رسول الله مبارک چې کله بیا بهر راووته نو 3 جامونه ورته پیش کړل. مجلس ختم شو، منځو شو، 3 جامونه چې ورته کله پیش کړل شو، په یو جام کې شراب، په بل جام کې شهد غبین، او په بل جام کې شودو دود. نو رسول الله مبارک هغه دود تلاس مخ کې او شودای راواغست او شودای د ځان لپاره قبول کړ. جبريل امین وته فرمای هدیت الفطره، ډیر ښه کار دی وکړه چې شوده دی د ځان لپاره هغه خاص وګرځول او دا شراب دی هغه روانه غسته، کنه ستا امت چې کوم دی هغه بیا گمراه وي. رسول الله مبارک هغه شوده نوش و فرمایل. دا غینه بعد دا سفر مخې ته ځي او مخې ته طی کېږي، خو په دغه ځای کې د بوراق هغه سلسله چې کومه وه د مسجد اقصا پورې وه، بس ختمه شوه. د مسجد اقصا پورې د بوراق هغه سلسله وه، بوراق د دیو سواری وه. علامه سیوطي رحمت الله علیه هغه دا خبره لیکلې ده د دې آیت لاندې چې کله دا بوراق په دغه وخت کې ټوپونه شروع کړل او دا بوراق چې کوم نه هغه ته بیا جبريل امین اشاره وکړه، ګوته ولا ورولله، هغه بیا خاموش شو. نو زه چې دومره غټه سواری او دومره مبارکه سواری په خپل شا باندې وړم، نظام یو درخواست کوم چې هغه درخواست هم زما قبول کړل شي. دا بوراق وي هغه کوم درخواست دی؟ هغه دا درخواست دی چې رسول الله مبارک نن سفر په ما باندې کوي، نو د قیامت په ورځ باندې او په جنت کې به هم رسول الله مبارک په بل ساروي باندې سفر نه کوي، په ما باندې به سفر کوي. رسول الله مبارک ولا هغه درخواست قبول کړ او په جنت کې چې کوم نه سواریانې یو صحابي د رسول الله مبارک نه تپوس وکړ، وی په جنت کې چې کوم نه اسونه شته دی، د الله رسول په جنت کې اسونه شته؟ نو دا رسول الله مبارک وته فرمای او بالکل پکې شته. او هغه اسونه به داسې نه لکه د دنیا اسونه، هغه اسونه به د سرو یاقوتو نه جوړ کړی شوي، او د انسان په ذهن کې چې څه راشي بس هغه به کېږي.
او دغه اسونو وزر بامي انسان به هر چرته تلی شي. به هر حال مفتی شفیع رحمت الله علیه په معرف القرآن کې د دې آیت لاندې یو طویله او اوږده قصه ذکر کړې ده، خو زه تاسو ته مختصر هغه ذکر کوم. چې کله رسول الله مبارک دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ د هرقل بادشاہ دربار ته ولېږه او هغه ته د اسلام د قبلولو پیشکش وکړ. نو په دغه وخت کې ابو سفیان چې و هغه مسلمان شوی نه او ابو سفیان هم د هرقل مرګره د روم بادشاہ چې کوم هرقل. نو دا هرقل د ابو سفیان نه تپوس کوي چې رسول الله مبارک دا خبره د رسول الله مبارک ملګری دا خبره کوي چې یره رسول الله مبارک د شپې سفر کړی دی، د پورم اسمانونو د معراج سفر کړی دی، آیا دا خبره رښتیا ده او کنه؟ دا سفر په خوب کې شوی دی او کنه دا په ویخه باندې شوی؟ ابو سفیان په وخت کې مسلمان شوی نو هغه وی دا خو دروغه خبره ده. او څنګه په لږ وخت کې انسان د پورا اسمانونو بیا د بیت المقدس کې 2 رکعاته بیا دا پورا سلسله وته بیان کړه چې دا په دې لږ وخت کې څنګه سفر کیږي؟ دا خبره خو زما ذهن ناخلی، دا خو دروغ خبره ده. نو په دغه وخت کې دا صحابه کرام د دې هرقل بادشاہ خواته رسیدلی وی دغه خبره د تاسو دا خبره منئ چې رسول الله مبارک رښتیا دا سفر کړی دی، په ویخه کړی دی او کنه په خوب؟ وی مونږ ته هیڅ د دلایل ضرورت نشته، رسول الله مبارک فرمایي چې دا سفر ما کړی دی، نو دا سفر چې کوم دی دا شوی دی. په دغه وخت کې د هرقل بادشاہ د دې کرسۍ شاته یو بوډا سړی ولا وی هرقل بادشاہ ته وایي ته د کسانو نه دا تپوس وکړه صحابه کرامو نه چې دا سفر په کم وخت کې شوی دی، په کم شپه باندې شوی دی، په کم کال کې شوی دی، په کم تاریخ باندې شوی دی. وستا څه مطلب دی؟ وزل خپل مطلب بیانوم، خو ته دا پوښتنه وکړه. دا عربو ذهنونه تیز او حافظه مضبوطه وي، قوي وي. په هغه وخت کې هغه وته هغه شپه وخوده، هغه تاریخ وته وخوده. نو دغه بوډا سړی وایي چې بالکل دا صحیح خبره ده. وجه دا ده چې په دغه وخت کې زه په بیت المقدس کې نوکر وم. په بیت المقدس کې په دغه وخت کې زه نوکر وم او په دغه شپه باندې کله چې ما دروازې بندولې د بیت المقدس، نو پورا دروازې ارسمې بند کړه او مرکزی کومه دروازه چې وا مرکزی کوم گیټ چې هغه نه بندېده. ډیر کوشش مې به وکړ خو هغه دروازه بندېده نه. بیا مې داسې چل وکړ چې دا غځې او ماسخوتن نا وخت او شپه ما ویا سنه چې چرته څوک لراشي او مسجد نه سپوت نه. په هغه وخت کې ما بیا په ترکان په سلاړه ترکان مې راوس. په هغه وخت کې به دا دروازې چې کمی اوس خوته دا دغه لګېدلې دا څه وي قبضې وته لګېدلې. په هغه وخت کې به دې دروازو کې لرګو هغه چوړې وي، د بارې نه به ورته لرګي راښکته شوي، په هغې کې به ورکړی شوې ده. نو هغه کونډه چې کومه د بارې نه وه هغه راښکته شوه، دا دروازه بنده کولاو پاتې شوه، نه بندېده. ترکان چې راغی هغه وي په دې کې خو ډېر زیات کار دی، دا خو اوس نه کېږي او دا به سبا ګورو، دې ته به ټیکونه ورکو، دا به اوچت کړو، بیا به دا دروازه برابر کړو. وی ما وی ټیک ته صحیح ده چې اوس نه کېږي. وی لاړم کور ته، دروازه داسې کولاو پاتې شوه. بیا چې به سبا باندې رالم سحر جومات ته مونځ لرالم، نو دروازه چې مې وکتله نو دروازه بالکل په آرام سره بندېدام او کولاوېدام. هغه کومه چوړی چې وي هغه شانتي بالکل برابر وي. وی زه حیران شوم چې خامخا څه چل خو شته، څه واقعه خو راغلی ده خامخا. وی بیا بهر راووتلم او په زړه کې مې شک شته چې خامخا څه چل شوی دی په دې شپه باندې. بهر راووتلم او بهر چې د دې گیټ مخې ته کومه هغه تیږه پرته وه، نو دا داسې تیږه وه چې کله به مبارک خلک راله پیغمبران به مسجد ته راتله نو خپلې سوارۍ به په دقه تیږه پورې تړلې. مې ورلم په هغې کې چې کوم سوري و هغه هم کولاو او په دې خاوره باندې د پړي
هغه آثارم په نظر باندې راتله او لاندې چې مې وکتل د زناور د خپو هغه دغه هغه شکلونه هغه نښې هم جوړې وي زه حیران شوم ما وی چې خامخا څوک راغلی دی او الله تعالی په خپل باندې دغه دروازه د دغه انسان د پاره کولاو پرېښې وه او دغه خرابي پکې د دغه وجې راغلی وه نو په دغه شپه باندې خامخا رسول الله مبارک تللی دی او دغه سفر چې کوم دی دا یې طی کړی دی دا بالکل پر اختیار سفر دی خو کوم کار چې دا یو قاعده او قانون دی ګوره تاسو چې کوم دی الله تعالی رسول الله مبارک ته دا مبارک مقامات د دې وجې نه وښودل چې رسول الله مبارک ته د طائف په سفر کې هغه ته سختي ورغلې وي سختي برداشت کړي تکالیف برداشت کړي دا هغه ویني چې کوم دی هغه توی شوی وي سردارانو نو قبول کړي نو ګوره د دنیا کار چې یو کس کوي تاسو پټې کوي پټې نو پټی ته تاسو چې کوم نه هغه کو بنه ور کوي په هغه باندې مهنت نه کوي دا پټې دا فصل کوي نه کوي دا څه کنه نه کوبو تنور کې کشي پکې نه وਹੀ ګوټ پکې نه کې نو دا پټې دا فصل نه کوي خامخا مهنت پکې څه چې زمکه ځان لاخلي کور په جوړې نو دا غینه مخکې به خامخا ته مهنت کې پیسې بغټي که بچی ته واده کې داغه د پاره کور جوړې 2 کمرې کور دی ولې نه خو دا غینه مخکې به ته پیسې ګټې مهنت پکې نو دا غینه بعد به ته دغه بیا 2 کمرې پلاټ 3 کمرې کور دا به ته بیا هله جوړې او کدا سي پروت وي او مهنت ته نه کاو ګوره د دنیا یو معمولی شانتي کار چې کوم نه هغه د بغیر مهنت نه حاصلېږي نو موږ چې کوم نه په دې تمناګانو کې پراته یو د سره نه څه فکر راسنه او موږ وایو پراته یو وروره چې بس جنت په موږ ته ملاوي دا جنت تاسو د ټوغو سي ښکاری دا جنت تاسو ته داسې معمولی سي ښکاری څنګه چې هغه یو کس ته کنه وای د وضو میخي نر کټی راوړي وده چې سوګي دا غي میخي نر کټی راوړي دا داسې واقعي شو چې 2 ملګری نو هغه پراته وده شو 2 میخي وي د دې دواړو نو دا یو رايق شو د میخه لنګې دا د دې دواړو میخي لنګې دي نو دا کم چې راويخ شو د دې میخي نر بچي راوړو او کم چې ودو دا غي میخي خزر راوړو کټي راوړو او دا کو ظاهره خبره ده کنه کاکا چې خلک د میخي نر ته نه خوشاليږي بلکې کټي ته خوشاليږي خزه ده دا سره کنه ده نو دا کم چې راوښ شو او د داسې چلو کې چې هغه وخت کې خدا مور دا بچي نه پیژني کنه دغه خزه بچي راواغسته خپل میخي ته ور پرې خو دا او هغه نر چې کوم خپل هغه راواغسته هغه بل ته ور پرې نو په دغه وخت کې خدا نه پیژاندل کیږي کنه نو کله چې دی راغی او دا بل راوښ شو نو دیو ته وای څنګه وای څوک چې ودی نو دا غي میخي نر کټی راوړي نو وسنه چې مونږ د پاتې شو داسې او مونږ چې کم دی بیا وایو چې مونږ ته جنت میلاوي جنت چې کم دی هغه په تکالیف وباندې او په تکالیف په برداشت کې په دین کې به سختي برداشت کې نو دا غینه بعد چې کوم نه تا ته بخامخه راحت میلاویږي تا ته بخامخه بیا الله تعالی دا غیغه بدله درکې دا ټیم ختم دی زما په خیال باندې نو ان شاء الله سفر واقعیا چې کومه پس مکه باندې رسول الله مبارک تر دې ځای پورې وشوله او مخه ته بیا سفر چې کله اسمان ته کیږي او د اسمان دروازې رسول الله مبارک ته کولاویږي او بیا مخه ته سفر د اسمانونو کوي هغه به ان شاء الله آینده جمعه کې